الله دومره مهربانه ذات دی، دومره مهربانه ذات دی الله تبارک وتعالی. خو کاش چې د دې انسان په زړه کې خدا راشي که نه چې زه د الله تبارک وتعالی په دربار کې څه وباسم؟ توبه وباسم، توبه وباسم. او یو څو څیزونه داسې دي چې هغه د انسان عمل ضایع کوي. یو څو څیزونه داسې دي چې انسان نیک اعمال څه دي دا خوري، ختموي. یو په هغې کې څه شی دی؟ د مخلوق غیوب لټول، د مخلوق په غیبونو پسې ګرځېدل چې دي که نه دا د انسان نیکۍ خوري، ختموي. بعضې خلک داسې وي که نه دی په دې کلي کې په دې معاشره کې ګرځي دې دپاره چې په دې کلي کې به چا وران کار خو نه کړی چې زه خور کمه. دی د خلکو په غیبونو پسې ګرځي، د خلکو په غیبونو دایي په دې بعضې ځایونو کې دي سي هلک وایي ما سره د ټول کلي خبرونه موجود دي، تا سره به موجود نه ستا کار روزګار شته دی نه نو ستا سره کار نشته، روزګار دی نشته، عبادت دی نشته، خو ګرځي دې دپاره چې د چا غیبونه ولټوي. نو احادیث مبارک کې راځي که نه د موسی علیه السلام په زمانه کې قحطسالي و، باران نه کېدو، باران نه کېدو. نو موسی علیه السلام بني اسرائیل ته اعلان وکړو وی راوځئ چې الله تبارک وتعالی په دربار کې جړه او فریاد وکړو چې الله تبارک وتعالی را باندې باران کېږي. نو موسی علیه السلام باران دپاره دعا کوله، ودرېدو بیان یې کو، او چې بیان یې کو دعا یې غوښته. نو الله تبارک وتعالی موسی علیه السلام ته وحی وکړه موسی هسې دعاګانې مه غواړه، زه باران نه کوم، زه باران نه کوم. موسی علیه السلام د الله په دربار کې درخواست وکړه الله ولې را باندې باران نه کوي، ولې را باندې باران نه کوي؟ الله موسی تا ته چې دا کومه مجمع لګېدلې ده، دا کوم خلک درته راټول شوی دی، په دې کې یو ځوان داسې دی چې 30 کاله وشو مسلسل ګناه کوي، 30 کاله پکې یو بنده دی، یو ځوان دی، مسلسل ګناهونه کړي دي، ما ته یې توبه نه دي ایستلې. موسی چې دغه بنده پکې ناسي که نه زه به تاسو باران نه کوم، زه به تاسو باران نه کوم. الله نو زه څنګه اوس دا خو په لکاو خلک ناست دی مجمع د غټه، نو ما ته څنګه پته ده چې کم کس دی چې هغه زره مجمع نه وباسمه؟ ته راته وایه چې دی په تاسو کې ناست وي زه به تاسو باران نه کوم. نو الله ما ته څه پته ده چې کم یو دی، کم یو دی؟ الله تبارک وتعالی ورته وحی وکړه موسی ته صرف اعلان وکړه، ته صرف اعلان وکړه، داسې ووایه چې په دې مجمع کې کم داسې کس وي چې 30 کاله مسلسل ګناهونه کړي دي او د الله په دربار کې توبه نه دی ایستلې، هغه د مجمع نه پاس یا هغې نه الله باران کوي، ورنه باران نه کېږي. دا اعلان ته وکړه موسی علیه السلام، اعلان وکړو د الله دپاره په دې مجمع کې یو تن دی ډېر ګناهګار دی، د دې مجمع نه دې وځي چې الله په موږ باندې څه وکړي؟ باران وکړي. چې کله موسی علیه السلام دا اعلان وکړو که نه نو هر یو تن په انتظار و چې د مجمع نه به څوک پاسي، د مجمع نه به څوک پاسي. اوس دا نوجوان پکې هم ناست دی، د غیر چاپېره کتل چې د مجمع نه هېڅوک پانسېده که نه د وی یاره ګناهګار زه یم، ځکه بل خو دې څوک پانسېدو، خو بل پکې ګناهګار نشته دی، نو هغه ګناهګار هم زه یم دې نوجوان وي. اوس وی الله کو پاسم د مجمع نه خو دا ټول خلک مې ایني، دا ټول خلک مې ایني، نو شرمېږم. الله تر اوسه پورې زما ستا د منځ معامله وه، ما ګناهونه کول خو پټ مې کول، الله ته رانه خبر وي، او الله نن مې په میدان رسوا کوي. خو د دې مجمع نه پاسم خو دا ټول خلک مې ایني که نه چې هغه ګناهګار پکې دا دی. اوس دا نوجوان په زړه کې لګیا دی او په ځان باندې داسې څادر راواچو او په ژړا شو، وی الله نن زما پرده وساته، الله نن زما پرده وساته، الله بیا به چېرته ګناه نه کومه، خو که اوس پاسم دا ټول خلک مینی چې هغه ګناهګار دا کس دی، الله نن زما پرده وساته، الله تا ته مې توبه ده. اوس په زړه کې دا خبره ده که نه، پاسېدلی نه دی، نه پلي نه دي کړي
چغې نه دي واري الله په دربار کې صرف په زړه کې ګارې چې الله کو پاسمه خو رسوا کېږم د اوسه پورې دې نه یم رسوا کړی الله نن مې معاف کړه بیا به چېرته ګناه نه کوم بیا به چېرته ګناه نه کوم په زړه زړه کې چې هغه دا خبرې وکړې په دې کې په شړک شړک باران راکې شو باران راکې شو موسی علیه السلام اسمان ته وکتل وی الله ستا د عجیبه نظام دی نو اوس خو دې راته ویلو چې په تاسو کې ګناهګار کس موجود دی تر څو چې هغه د دې مجمع نه نه وتی نو زه باران نه کوم نو الله د مجمع نه خو هېڅ څوک هم ونه واتو د مجمع نه خو څوک تلي نه دي نو هغه کس خو پکې ناست دی او تا باران کې کو نو الله تبارک وتعالی ورته وفرمیل موسی هغه په زړه کې توبه ویستله هغه په زړه کې څه وکړه هغه په زړه زړه کې توبه ویستله او ما یې توبه قبوله کړه ښه الله توبه یې ویستله موسی علیه السلام د الله په دربار کې درخواست وکړو وی الله خو یې راته ښیه که نه دا کس خو راته وښیه که نه چې دا څوک و الله دا خو راته وښیه که نه الله د الله تبارک وتعالی شان ته ګوره ښه وی موسی 13 کاله مسلسل ګناهونه کول که نه نو تا ته مې نه دی ښودلی چې نن یې توبه ویستله زما ملګری جوړ شو نن یې ولې تا ته رسوا کړم چې نوم یې درته وښیم او اوسه پورې مې تا ته نه دی ښولی نو ولې نه یې درته وښیم نن یې درته هم نه ښیم الله دومره مهربانه ذات دی دومره مهربانه ذات دی الله تبارک وتعالی خو کاش چې د دې انسان په زړه کې خدا راشي که نه چې زه د الله تبارک وتعالی په دربار کې څه وباسم توبه وباسم توبه وباسم او یو څو څیزونه داسې دي چې هغه د انسان عمل ضایع کوي یو څو څیزونه داسې دي چې انسان نیک اعمال څه دي دا خوري ختموي یو په هغې کې څه شی دی د مخلوق غیوب لټول د مخلوق په غیبونو پسې ګرځېدل چې دي که نه دا د انسان نیکۍ خوري ختموي بعضې خلک داسې وي که نه دی په دې کلي کې په دې معاشره کې ګرځي دې دپاره چې په دې کلي کې به چا سوران کار خو نه کړی چې زه خور کړم دی د خلکو په غیبونو پسې ګرځي د خلکو په غیبونو دا یې په دې بعضې ځایونو کې دي سي هلکه وایي ما سره د ټول کلي خبرونه موجود دي تا سره به موجود نه ستا کار روزګار شته دی نه نو ستا سره کار نشته روزګار دی نشته عبادت دی نشته خو ګرځي دې دپاره چې د چا غیبونه ولټوي نو او بیا خور شي په کلي کې چم په چمې خوری د چا په غیبونو پسې کېدل دا د انسان نیک اعمال ختموي زمونږ پښتانه وایي چې یوه ګوته بل ته نیسي نو څلور ځان ته راځي څلور ځان ته راځي نو دا یوه دې بل ته نیولي او څلور تا ته راغلي مسلمانه په دې خپل ګریوان کې هم کله کله سوچ کوه که نه چې ما کې څومره غیبونه موجود دي ولې د بل په غیبونو پسې ګرځي دویم وی د زړه سخوالی دا د انسان نیک اعمال څه کوي ختموي او دریم چې دی که نه د دنیا محبت د دنیا محبت دا د انسان نیک اعمال ختموي د دنیا دا محبت نه دا انسان غر کوي څه چل کوي انسان غر کوي علماو د دې یو مثال ذکر کړی دی مثال دا ذکر کړی دی وی دا دنیا چې ده که نه دا سمندر دی سمندر او دا انسان د دې کشتۍ ده دا دنیا سمندر دی او انسان یې څه ده کشتۍ د کشتۍ دی پرې سمندر کې روان دی خو که تاسو خیال کړئ که نه چې کشتۍ باندې وي او اوبه لاندې وي نو کشتۍ پرې روانه وي دا د کشتۍ دپاره دا سمندر پیداناک دی خو که د سمندر د اوبه د کشتۍ ته داخلي شو نو دا کشتۍ څه کوي غرقوي ډوبوي نو دا انسان چې دی دا کشتۍ ده دا مال دولت دا دنیا سمندر دی دا چې بار وي د زړه نه نو تاله پیدا ده خو چې زړه ته دې داخل کو نو بس غرق یې کړي تباه یې کړي دا نه وایم چې مال مه ګټئ د دې نه بغیر ژوند نه تېرېږي خو د مال مینه زړه ته مه اچوه د مال مینه زړه ته مه اچوه ځکه چې د مال او د دنیا محبت ته زړه ته دننه شو ته یې غرق کړي غرق یې کړي بیا دا به د زړه نه بار ساتي ښه بس دا وایي دا د لاس خیرې دی نن شته او سبا به نه یا نن نشته او سبا به راشي بس دا خو د لاس خیرې دی ژوند دی تېرېږي داسې نو د دنیا محبت
او څلورم چې د انسان نیک اعمال چې ضایع کوي نو هغه د حیا کموالی دی. حدیث مبارک کې راځي و اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت. مړه چې حیا در نه پوت شو نو بیا دې چې څه خوښه د هغه کوه نو. که انسان د هر ګناه نه منع کېږي نو په څه سره منع کېږي؟ په حیا سره که نه. سود نه کومه د الله د یارې نه یا کوي یا نه حیا پکې خلک به راته بد رد وایي. زنا نه کوي ولې حیا پکې، ډاکه نه کوي ولې حیا پکې. نو چې کله حیا در نه فوت شو که نه نو بیا انسان هر ګناه کولی شي. نو حیا کموالی دا د انسان څه ختمی؟ نیک اعمال ختمی. او پنځم اوږده امیدونه، اوږده امیدونه، زه به دا کوم او زه به دا کوم او زه به دا کوم. مسلمانه دا پکې مو وایه مرګ خو پکې نشته که نه. احادیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام داسې ناست و په ځمکه باندې، صحابه کرام ورسره ناست دي. نبی علیه السلام داسې یو کرښه اوږده راوکاږله، اوږده کرښه یې راوکاږله. نو یوه نښه ورته په دې منځ کې داسې وکړه او بیا یې ترې ګیر چاپېره داسې نورې کرښې جوړې کړې. صحابه کرام دا څه دي د الله پاکه پیغمبره؟ نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل دا اوږده کرښه مې چې جوړه کړه که نه دا د انسان امیدونه دي او پر یې منځ کې چې مې ورته دا کرښه وویل دا د انسان مرګ دی. دا د انسان سره د دو امیدونه ډېر لرې لرې پورې دي خو په منځ کې ورته مرګ دی. دی دې مرګ ته نه ګوري وایي زه به دا کوم او زه به دا کوم، لږې لرې امیدونه دي په منځ کې وله څه راشي؟ مرګ راشي. دا اوږده امیدونه چې دي که نه دا انسان د نیکو اعمالو نه منع کوي. دا مه وایه چې مړه دا به وکم دا به وکم چې نن ماښام دې وخوړه که نه وایه شکر الحمدلله الله چې ته رانه راضي که نه په دې زه ستا شکر وباسم. سهار ته څه پته لګي زه به پاسم او که پا به نه سم، پا به سم او که پا به نه سم. اوږده امیدونه مه ساته. او شپږم څه دی؟ ظلم. ظلم دې نه ځان وساتئ، ظلم نه ځان وساتئ. چا باندې زیاتې مه کوه. وګورئ چا ته څپېړه ورکړه هغه درته په خوله څه ونه وي خو چې اسمان ته یې په بره وکتل که نه بس پوه شه چې زه غرق شوم. په چا دې ګزار وکړو، زیاتې دې وکړو، دیاړمار دی، ګیلکار دی، ګاډۍ والا دی، بل دی، ستا په کوټه کې فاتح کېږي، غریب دی، تا د هغه خور لور ته په بد نظر وکتل، تا هغه باندې ګزار وکړو، د هغه طاقت نه رسي خو بس ځان لشي او اسمان ته وګوري وی الله ته خو یینې نو پوه شه چې زه غرق شوم. ظلم چېرته مه کوه، ظلم مه کوه. الله تبارک وتعالی دې موږ ته څه راکړي؟ فنا راکړي. غرض مې دا ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي که نه د دې ابو سلمه رضی الله تعالی عنه او د ام سلمه رضی الله تعالی عنها د یو بل سره ډېره زیاته مینه وه. دا ښځه خاوند و، ډېر زیات په یو بل باندې مین و، انتهایي مینه یې وه. نو چې کله ابو سلمه رضی الله تعالی عنه وفات شو که نه نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ما وی چې نن به زه داسې جړا کوم، داسې جړا په ابو سلمه باندې که نه چې خلک په تاریخ کې یاد ساتي، یاد به یې ساتي چې په ابو سلمه باندې د هغه ښځې څنګه جړا کړې وه. ما وی زه به نن دا خپل زړه تشوم په جړا باندې، دومره پسې خفه ومه. خو دلته د نبی علیه الصلاة والسلام قول راته رایاد شو چې نبی علیه الصلاة والسلام د جړا نه منع فرمایلي ده او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي دي چې کله در باندې مصیبت راشي، غم راشي نو دا دعا وایئ انا لله و انا الیه راجعون اللهم آجرني فی مصیبتی واخلفني خیرا منها. وی دا د نبی علیہ السلام دا دعا را ترایه شو نو ما هم دا اوی. مطلب دا دی چې مونږ د الله تبارک وتعالی یو، الله تبارک وتعالی ته به واپس کیږو او الله مال زما په مصیبت کې اجر راکا واخلفني خیرا منها، والله مال د دې نه غوره راکا، الله مال د دې نه څه راکا. دا دعا ووایه. ام سلمه رضی الله تعالی فرمایي وی دا خو د نبی علیه الصلاة والسلام حکم او ما دا دعا وویله خو په زړه کې مې دا و چې د ابو سلمه غونته خاوند به ما ته چېرته میلاو شي.
د هغه نه غوره چېرته شته دی د هغه چې ما سره کومه مینه وه د هغه په شان خاوند ما ته نشي میلاویدی خو دا دعا د نبي علیه السلام حکم نو ما وویله چې دا دعا مې وویله که نه څه موده تېره شوله په ما پسې د نکاح د پیغام نبي علیه السلام راولېږو ما پسې نبی علیه السلام د نکاح پیغام راولېږو چې ام سلمه ما سره نکاح وکړه نو زما خاوند نبی علیه السلام وګرځېدو چې په مخ د ځمکه د هغه نه غوره نشته دی د ابو سلمان په زرګاهانه په ارباوونو باندې غوره دی ولې ځکه ما دا دعا ویلې وه نو هر قسمه مصیبت چې در باندې راشي نو څه وایه انا لله و انا الیه راجعون حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حدیث قدسی دی چې کله فرشتي راشي او د یو مسلمان د بچی نه روح واخلي کنه ماشوم بچی وفات کې روح ته نه واخلي نو چې کله دوی دا روح اسمانونو ته وسی کنه نو الله تبارک وتعالی د دې فرشتو نه تپوس کوي او ای زما فرشتو اخذتم ولد عبدی زما د بنده بچی خو واغستو هغه خو ته واغستو روح خو ته قبض کو فرشتي وی الله او روح خو ته واغستو بیا الله تبارک وتعالی تپوس کوي اخذتم ثمرة فؤاده تاسو زما د بنده د زړه نه میوه روشو کوله دا وړوکی بچی سړي ته ډېر خوښي که نه ډېر خوږي ورته الله تبارک وتعالی فرشتو نه تپوس کوي زما د بنده د زړه میوه خو روشو کوله نو فرشتي وی الله د هغه د زړه میوه خو روشو کوله ځکه ستا حکم ونه مونږ خو نور څه نشو کولی خو تا راته ووي چې روح دې نه واخلی نو الله تبارک وتعالی فرمایي زما بنده څه وي تاسو چې د هغه د بچي نه ساه واغسته بچی خو ترې واغستو زما بنده څه وي فرشتي وی الله ستا حمد بیان کو واسترجع او انا لله و انا الیه راجعون وی الله تبارک وتعالی فرمایي تاسو زما د بنده د زړه میوه راشو کوله د هغه نه خو د هغه بچی واغستو او هغه زما ثنا بیانوله هغه انا لله و انا الیه راجعون دا ویلو او الله هغه دا ویلو الله تبارک وتعالی فرشتو ته وی اے فرشتو په جنت کې یو بنگله روغه کوي یو کور روغ کوي او په دې دروازه باندې ورته ولیکئ بیت الحمد دا د هغې بنده کور دی دا د هغې بنده بنگله ده چې د هغه بچی ما واغسته او هغه زما حمد بیانو هغه زما څه بیانو حمد بیانو زما استعینه بیانولې دا بنگله دغې انسان له ورکوي الله نو الله بچیم راکړي دي دا د الله امانت دی څنګه چې راکړي دغه شان به رانه اخلي هم علماو لیکلي دي او یو عالم د هغه یو بچی و په ډېر زیات مینو هغه مړ شو وفات شو چې وفات شو د عالم ته دومره تکلیف ورسېدو که نه دومره درد ورته ورسېده که نه چې خپل درس او تدریس یې پرېښودو درس او تدریس بیانونه یې پرېښودل ځان له یو کوټه کې لاړ او کېناست او ژړل به خلک پریشانه شو چې یاره مولانا صاحب خو موږ ته درس هم پرېښودو هغه بیانونه یې راته هم پرېښودو دا به څه کېږي یو زنانه هوښیاره زنانه وه وی تاسو د مولانا صاحب له ما ولیږئ ما ورله ولیږئ زه ته یو مسله تپوس وم خلک وی لاړه شه دا چې لاړه زنانه وکې هوښیارې زنانه وي ښه نو د مولانا صاحب ته وی مولانا صاحب یو مسلې له راغلې وی څو وی مسله دا ده که نه چې چېرته ښادي وه نو ما د خپلې ګاونډۍ نه کالی واغستو والی د غوږونو مندرې مې ترې واغستې والی مې ترې واغستې زه به کې د ښادۍ له ځم چې واپس راشم بیا به یې درکړمه وی زه لاړم ښادي مې پکې تېره کړله چې واپس رالم هغې هم څه ونه وي ما هم څه ونه وي تر دې پورې چې په دې کې 8 کاله تېر شو څومره وخت تېر شو 8 کاله تېر شو اوس هغه زنانه راپسې سوال جواب کړي چې زما هغه والی ما ته راکړه هغه ما ته راکړه وی زما زړه نه کېږي زه هم چې دا مې نه ورکولې
اوس دې زما زړه نه کېږي زه هم چې دا مې نه ورکولې. نه عالم ورته وایي ظالمي هغې یوې ورځ دپاره مندرۍ درکړې وي او تا پکې 8 کاله تېر کړو. تا له خو د هغې شکر ایستل پکار دي، د هغې احسان منل پکار دي، نو ته د هغې په مندرو باندې کلکېږي اوس یې ورکوي نه. نازنانه ورته وایي د الله ولي چې دا مسله ما ته بیانوي که نه لومبې لږ په خپل هم سوچ وکړه. ګوره هوښیاره زنانه وه که نه، دا مسله چې ما ته بیانوي که نه په خپل ځان ته هم لږ سوچ وکړه. دا بچی چې الله تعالی درکړی دا خو یې درله امانت درکړی و او 8 کاله یې در سره تېر کړو چې نن یې درنه واخېستو نو خپل خو دې دا حالت رخ کړی دی چې په کوټه کې ناست یې او خپه پس یې او موږ ته د هغه درسونه هم پرېښودلو او ما ته وایي چې هغې درنه والی اوس اخلي نو د هغې احسان ومنه، نو ته هم د الله احسان ومنه که نه چې 8 کاله خو یې درکړی و. عالم پوه شو چې او زنانه خو زه پوه کړم، زنانه خو زه پوه کړم. د هغې ځای نه راپاسې د خپل درس او تدریس یې څه کو شروع کو. نو غرض می دا دی چې الله تبارک وتعالی بچیم راکړي دي، مور یم راکړي، پلار یم راکړی، ښځه یم راکړي، رشته دار یم راکړي دي، غمونه به راځي دې ته به ځان ذهناً تیار ساتي چې دا هر څه د الله امانت دی والله رانه به واپس اخلي. بیا به بد ارادې نه وایي، بیا به څه وایي انا لله و انا الیه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. دا دعا وایي. دا زوی مسلمان شوی عبدالله وی ته دغه پیغمبر نه مال فنا وغواړه چې ما ته څه نه وایي. عبدالله چې راغی نو نبی علیه الصلاة والسلام ته یې وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبر زما پلار سهیل ابن عمر پناه غواړي. نو نن چې د ژوند نه سکون ختم شوی دی، آرام ختم شوی دی، خوشحالي نشته دی، د زړه تنګسي ده، آرام نه راځي زړه ته، وجه دا ده چې د مال حرص سیوا شوی دی، د دنیا حرص سیوا شوی دی، هغې د وجې نه د ژوند نه سکون او خوشحالي ختمه شوې ده. څوک په دې خفګان کې دی او په دې ټینشن کې دی چې پیسې نشته او مال نشته دی، هغه سره دا خفګان دی. نو چې د چا سره مال دی هغه هم خفه دی، یاره وایي زما سره خو دی خو د دې بل خو زما نه ورسره زیات دی. نو که د چا سره مال شته نو هم خفه او که د چا سره نشته نه هغه هم خفه. څوک په دې خفګان کې دی چې اولاد مې نشته دی، نو څوک د اولاد د لاسه په خفګان کې دی. څوک دې ټینشن او دې خفګان وخوړل یاره بچي مې نشته دی، نو بعضې چې در سره کینې هغه چې خبرې شروع کړي د خپلو بچو نو مړه د دې نه چې الله نه وی راکړی نو غم خو به نه و که نه. څوک د بچو د لاسه په خفګان کې دي، څوک په شهرت پسې خفه دي، یاره چې چېرته مشهور شوی دې دپاره څه وکړمه خلکو وپېژندلې. نو څوک د هغې شهرت نه تنګ دي چې یاره چېرته وتی نشم، ځان له ژوند نشم کولی، ځان له ګرځېدی نشم، د هغې نه تنګ راغلی دی. هر سړی په خپل ژوند کې تنګ دی، خفه دی، وجه څه ده؟ برکت نشته دی په کور کې، په مال کې برکت نشته، په بچو کې سکون نشته، په کور کې اتفاق نشته دی، د خوشحالۍ خبرې نشته دی، د یار دوست سره کینې نو د سود او د مینې خبرې نشته دی، طعنې دي، پیغورونه دي، داسې خبرې درته کول دي چې تا خفه کړي. دا ولې دا ژوند داسې شوی دی؟ نو دا یو څو وجې دي چې د دې وجې نه زموږ دا ژوند په دنیا کې ډېر زیات لنډ تنګ دی. که موږ په دغه یو څو خبرو باندې عمل وکړو نو انشاءالله د دنیا کامیابي به هم وي او د آخرت کامیابي به هم وي. اوله خبره دا ده چې هر کار مونږ دا کوو چې په زړه کې دا اراده وکړو چې دا کار زه کوم چې الله پرې رانه خوشحاله شي. هر کار چې کوي، هر کار کو د دنیا کار کوي هم په زړه کې دا راوله، او کو د یو نیکۍ او د ثواب او د آخرت کار کوي هم په زړه کې دا راوله، وا یاره د خلکو د نمایش دپاره نه کوم ځکه دا کوم چې الله رانه خوشحاله شي. هر کار چې کوي
سار زمینداری ته ځي نو په زړه کې دا خبره راوله یاره زمینداري له ځکه ځمه که نه چې یو خو به بچي ماړه شي غله به ورله ښه وشي دویم دا دی چې یاره څه زکات به پکې راشي نو غریبانانو له به یې ورکړم نو د هغوی به پې هم ګزاره وشي دوکاندار چې کله دکان ته ځي نو دی په زړه کې دا راولي یاره دکان له ځمه خو کوشش په کومه چې په یو څیز کې مې 2 روپۍ ګټه ده چې 1 روپۍ ګټه پکې وکړمه دې دپاره چې خلکو ته خیر ورسومه داسې ډېر خلک به وي چې محتاجه به وي عاجزان به وي د پیسو طاقت په نه لري خو دې شي ته به ضرورت وي خیر دی هسې وله نشم ورکولی خو د 2 روپو د ګټې په ځای به زه 1 روپۍ ګټه وکړمه دکان ته ځي دا نیت وکړه په زړه کې نوکرۍ له ځي نو په دې غرض باندې د کور نه وځه یاره د خلکو به حاجتونه وي او ماله به دفتر ته راوړي زه په دې نیت ځمه چې د دې خلکو دا ضروریات سر کمه د دې خلکو د حاجتونه سر کمه ډاکټر د خپلې ډاکټرۍ له ځي دی په زړه کې دا راولي یاره ډېر مریضان به ډېر به په کټ باندې پراته وي سپینګیري به ځوانان به بچي به تې ګیر چاپېره ناستې خفه به یې د هغه لاسو ته به ګوري چېرې ده خو به موږ له ډوډۍ راوړه دی خو موږ ته په کټ باندې پرېوت زموږ پلار دی نو ډاکټر دې په دې نیت وځي چې ماله به دغه بیماران راځي زه به علاج وکړمه خیر دی زما فیس کو 2000 کېږي زه به تې زر والم ماله به پې الله اجر راکړي خو چې د دی غریب او مسکین ته الله صحت ورکړي نیت په زړه کې صفا ساته چې زر اوځې کم کار له وځي دا په زړه کې راوله وایي ځکه دې کار له وځمه چې الله پې رانه رضا شي د دنیا کار دی د دنیا کارو د دنیا کار کوه د دنیا دا کار دی هم عبادت ګرځي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي بازار ته لاړې سودا دې واغستله خپلو بچو دپاره د خپلې بیبي دپاره دې دپاره دې واغستله چې یاره کور ته وړمه چې دا ډوډۍ هغوی وخوري هغوی خو به ماړه شي او بیا به په عبادت وکړي په مړه ګېډه باندې نو ستا دا سودا اغستل په بازار کې خپل ښځې او بچو لره دا هم څه دی عبادت دی دا هم عبادت دی حدیث مبارک کې راځي صحابه کرام د نبی علیه الصلاة والسلام سره ناستو داسې یو صحابي تیر شو خو د باډۍ نه ډېر ښه د باډۍ نه ډېر جوړ الله والا ډېر ښایسته وجود ورکړی و لوړ قد و وجود ښه برابر و داسې چې تیر شو یو صحابي وي ویره خدای پاک ورله ډېر ښکلی وجود ورکړی دی خو چې دا یې په جهاد کې لګولی وی دا وجود نو ډېره به ښه وه الله تبارک وتعالی ورله ډېر ښه طاقت ورکړی ډېر ښه جسم یې ورکړی دی خو کاش چې دا جسم د الله په لاره کې زوړ کړی وی جهاد یې کړی وی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی ای زما صحابه کرامو ای زما ملګرو که دا صحابي په دې نیت باندې رواني چې بازار ته لاړ شي د خپلو بچو دپاره روزي وګټي الله ورله ښه جسم ورکړی دی خو دی په دې جسم باندې مزدوري کوي خپلو بچو له روزي ګټي دا هم جهاد دی نبی علیه السلام فرمایل دا هم جهاد دی چې دی بچو له روزي ګټي حلاله روزي ګټي نو عبادت یوازې دا نه دی چې ته مسجد ته راشي کو په مسجد کې ولاړ او عبادت کوي خو چې نیت ته صحیح نه ونه دا عبادت الله ته قبول نه دی نو اول دا کار کوه چې هر کار لذي په زړه کې دا راوله چې په دې باندې زمانه الله رضا شي کو دکاندار دی هم کو ډاکټر دی هم کو زمیندار دی هم او کو بل نوکر دی هم دا نیت ته په زړه کې راولي چې زه د خپل روزګار ته ځم نن به زه د الله د بندګانو خدمت کومه نو الله به درله په دې باندې اجر هم درکوي یو دا روزګار به دې هم مخې ته چلیږي او که داسې ووایي زمیندار دی پټي ته ځي او په دې نیت باندې روان دی چې یاره غنم که وشو که نه نو سیزن ته به اکدم خدای دې کړي چې د چاسا د لوږې نه خېږي خو ما به سیزن ته ایښي نه یې خرڅومه سیزن ته به اکدم چې ښه ګران شي بیا به یې خرڅومه دکاندار سار روان شو چې دکان ته ځي او دا نیت یې وکړو چې یاره 2 نمبر سیز به څنګه په 1 نمبر خرڅوم دې دپاره هم څه طریقه جوړول غواړي که نه څه وکړمه د 1 نمبر هغه لیبل یې راوالم په دې 2 نمبر یې ولګومه وایم به چې دا 1 نمبر دی دا نیت دی او دا نیت دی چې یاره به نن به څنګه د خلکو دا جیبونه راته شومه دا به څنګه راته شومه الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي
وی په 1 نمبر سیس کې ما د کاروباریانو نه اورېدلي دي وی په 1 نمبر سیس مونږ ځکه نه راوړو چې په دې کې ګټه کموي کو دوايي ده خو چې اوریجنل اخلي 1 نمبر دوايي اخلي په هغې خو زمونږ د 3 روپۍ یا بل سیس دی وی اوریجنل سیس کې زمونږ ګټه کموي ګټه خو زمونږ په 2 نمبر سیس کې ډېره وي دا مونږ ځکه وی راوړو دا 2 نمبر نو په 2 نمبر سیس کې د ګټه ډېره ده خو بیا اخوا ګوره چې لږې درنه سوره بیا درنه لږې څومره ډاکټر دی هغه له ورشه نو اول خو به درنه 1000 روپۍ پیس والی نو دا خو کم دی ما کم یا تو عام طور پر 1000 روپۍ پیس دی نور په بره چې څومره به هغوی یو غریب انسان دی هغه لاړ ډاکټر لا یوه زنانه د ډاکټر له لاړه مثال په طور او د هغې سره ماشوم دی او دا زنانه د ډاکټر وکتله او بیا ورته وی ډاکټر صاحب د ماشوم تم دا مسله ده وی بار ته وځه وی چیټ کټ که پیس داخل که بیا دې راوله دومره خبره ده د زنانه سره ماشوم دننه شو زنانه ته یې وي دوانې ولیکلې یاره وی ډاکټر صاحب زما دا ماشوم هم داسې دی دې هم ټوخېږي را ټوخېږي یاره وی بار چیټۍ کټ که پیس ورکه دی بیا را دننه که چې بیا ورته خبره وکړم داسې ډاکټر په رزق کې به برکت وي دی به ښه د ورځ عمومي یا درته 2 نمبر دوايانې لیکي یا درته ټیسټونه او اسریانې دې دپاره لیکي چې د هغې ټولو سره خبره ده د حلاله ګټه ده مونږ حرامه صرف دې ته وایو ویې لکه سود کوي د پلانکې سړی سودخور دی یقینا سود ډېره لویه ګناه ده خو د حرامو نور څومره صورتونه دي هغې ته سپیکر کړی دی د سودخور نه خو ته یقینا نفرت کوي خو د هغې دکاندار نه هم نفرت وکړه چې دا کم پراډي دی دوکمار دی هغه دکاندار هم نفرت وکړي چې دا 2 نمبر سیس په 1 نمبر پلیټ باندې خرڅوي د هغه ډاکټر هم نفرت وکړه چې بې ځایه ځایه ټیسټونه لیکي چې د هغه د سټور والا سره ځان له خبره ده د لیبارټرۍ والا سره ځان له خبره ده د ایکسرې والا سره ځان له خبره ده د دوایانو والا سره ځان له خبره ده په هر شي کې د هغه پرسنټیج دی د هغه نه هم نفرت وکړه که نه دا هم حرام دی دغه روزي چې راوړي دا هم حرامه ده یوازې سود حرام نه دی د دغه ډاکټر د پیسې هم حرامې دي د دغه دکاندار د پیسې هم حرامې دي په دې ګڼ کپۍ او په 2 نمبرۍ باندې چې راوړي اول داسې کوه چې نیت خالص ساته د خلکو د خیر ښېګړې سوچ کوه الله تبارک وتعالی به تعالی په دغې روزۍ کې ډېر برکت اچوي اگر چې لګه د علماو یو واقع لیکلې ده د عبرت دپاره و یو غریب سړی و خو ایماندار ډېر غریب و ایماندارو کار له به ووتو نو کار ورته نه میلاوېدو نو واپس به راغی نو ښځې به ورته وي څه دې وکړه یاره وي کار له وتم خو کار راته میلاو نه شو ایماندار سړي ته هم په بعضې ځایونو کې کار نه میلاوېږي ټیک شو که نه په پېټرول پمپ کې به ایماندار سړی څه وچلېږي چې ګیج هغه ښکته ساتي ټیک شو که نه هغه هلته په هغې کې فرق کړی ته ایماندار یې ته به ورته وایي چې دې کې خو فرق یې مړه ځان نه دي مولا رخ کړی ځه کور ته سړیا نوکر خپلې نوکرۍ سره کار کوه هلته بیا ایماندار چلیږي نه چلیږي یا ته د یو افسر سره په دفتر کې او هغه رشوت یې هغه دپاره نه ټولوي نو بیا ته د هغه سره چلیږي نه که نه دا خو به ته بار د سړو سره خبرې کوي چې یاره سیب باندې به درله کار وکړم خو لږه خرچه چای اوبه به پرې راځي په دفتر کې خو بیا دا سیب هغه کس چلیږي چې بار د خلکو سره خبره کوي چې چای اوبه به پکې ورکړو نو دا کار به دې وشي نو چې اوس ایماندار کلاس پور یا ایماندار نوکر هغه به وایي چې زه تاله چای اوبه کوم نو به چې چای اوبه نه کړې خو زه ورکېږه د دې ځای نه که نه ټیک ده که نه بعضې خلکو د نورو دپاره خپل اخرت تباه کو ښکته نوکر دې دپاره لګیا ده چې سیب ته لږې پیسې وباسمه نیمې به د سیب شي او نیمې به زما شي او هغه سیب د برې سیب دپاره لګیا دی چې زه به هم لږې والم چې هغه له پکې هم لږې ورکړمه که نه زما به ترقي وشي نو دی ایماندارو نو بس کار به ورته نه میلاوېدو نو کور ته به چې راغی ښځې به ورته وي څه حال دی بس کار نشته دی څه وکړمه یوه شپه اوده شو بچي وږي دي نار دي ښځه هم وږې ده په خفګان باندې اوده شو د شپې خوب ویني یو سړی ورته وایي پلانکي ځای ته لاړ شي په خوب کې هلته هغه تیږه چې د هغه اوچته که د هغې د لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي هغه راواله چې بچو له دې په ډوډۍ راوړې دې ته به د خوب کې تپوس کوي برکت په پکې که نه به یې پکې برکت خو پکې یاره نه برکت په پکې نه سار راویښ شو ښځې ته وایي ښځې وایي بېګا مې خوب لیدلی و وایي څنګه وی په خوب کې راته یو سړي وي چې پلانکي ځای کې تیږه پرته ده اوچته کې د لاندې 100 اشرفۍ دي
خو ما ته تپوس وکړو چې برکت په پکې که نه وي هغه چې برکت په پکې نه وي ما وایي چې نه یې رالمه ښځه دې وایي په تندر یخ شي برکتونه پرېږده ورشه موږ د لوږې نه مرو نار یو ته په برکتونو پسې ګرځې 100 روپۍ دې لاړ شه هغه راواله وایي نه یې رالم نه مې دي پکار چې برکت پکې نشته دی نه مې دي پکار ښځې وایي چې دا څه د لیونو سره مې ژوند دی بلې شپې له بیا وده شو بیا ورته هغه سړی وایي ویره پلانکۍ تیږه اوچته کا په پلانکي ځای کې پرته ده او د هغې د لاندې 10 روپۍ دي دی دې بیا په خوب کې تپوس کوي یاره برکت په پکې که نه وي برکت خو په پکې نه وي نه مې دي پکار سهار چې راویښ شو بیا غځې ویې غځې وایي نن خو مې بیا خوب لیدلی د شپې وی څنګه وی سړي راته وایي چې پلانکۍ تیږې د لاندې 10 روپۍ پرتې دي راواله خو ما دې تپوس وکړو چې برکت په پکې که نه وی هغه راته چې برکت په پکې نه وي ما وایي چې نه مې دي پکار وي دې چې ښایي د 100 نه خو رالې 10 خو اوس خو لاړ شه دا 10 خو راواله که نه پرون 100 وې او نن 10 شوې او ته په برکتونو پسې ګرځې ویښ دې نه دي برکت سره وځه خو لاړ شه دا پیسې راواله وی نه یې رالم چې برکت پکې نشته نه مې دي پکار نه مې دي پکار په درېیمه شپه چې بیا وده شو نو بیا هغه سړی ورته وایي یاره یو پلانکۍ ځای کې تیږه پرته ده هغه اوچته که او د لاندې 1 روپۍ پرته ده دی دې تپوس کوي برکت په پکې که نه به پکې هغه ورته او برکت په پکې یي برکت په پکې یي سهار راویښ شو ښځې ته وایي نن مې خوب لیدلی وي څنګه هغه مې چې دا شپه وده کېږه خوب یي نه وی خوب مې لیدلی وي څنګه وی بېګا راته بیا وایي چې پلانکۍ ځای کې تیږه پرته ده هغې د لاندې 1 روپۍ ده 1 روپۍ ده وی ما ورته وایي چې برکت په پکې که نه به پکې وي چې برکت په پکې یي ښځې وایي څه دې خیال وي زه ما رالی مې که نه وایي زه دا 1 راواله ورک شه سړیه د 100 دینر اخیستې اوس 1 رالې 1 روپۍ پسې ځې په 100 پسې نتلې زه ورشه راوایله اوسو سړی لاړ اکه تیږې را چې اوچته کړه د لاندې 1 روپۍ پرته وه چې 1 روپۍ پرته وه یاره بچي مې نار دي څه کور ته به د 10 روپۍ وړمه خو راشه نن پې ښه خرچه کومه نو په 1 روپۍ په هغه وخت کې ډېر سامان کېدو نو دی لاړ ښه یو غټ مې په بازار کې وکړه وای پې غستو وي د ډېرو ورځو وږي یو نن به ورته ښه غټ مې وخورو 1 روپۍ باندې مې راواغستو مې کور ته راوړو چې کور ته راوړو ښځې ته وی مې مې راوړی دی وی هغه و چې نار و هغه چې میان راپسې راوړي 1 روپۍ خو لکه سودا به دې پې ډېر اخیستې وه که نه 1 روپۍ دې زه ومونته چې مې دې پې واغستو بهرحال ښځې ته ویاست پرېږده به خو دا مې سپین کا کولاوي کا پاکې کا چې پوخې کو ښځې چې مې کولاو کو نو د هغې نه یو ملغلره راووتله په دې دریابونو کې خو دننه ملغلرې دي که نه مې چېرته ملغلره تېره کړې وه بس په ګېډه کې پرته وه چې مې کولاو کو هغې نه ملغلره راووتله ښځې چیغې کړې یاره سړیه دې نه خو ملغلره وته سړي ملغلره راواغسته چې بازار ته یې وړه هلته چې کوم د ملغلرو اغستونکي هغه ته یې ملغلره وښوله هغه ورته وایي دا ملغلره خو دې ډېره ښه ده خو زه یې نشم اغوستی وی ولې نشي اغوستی وی زه یې ځکه نشم اغوستی چې د دې قیمت زما په دوکان کې نه پوره کېږي زما نه بل غټ صراف دی پلانکي ځای کې هغه له لاړ شه د هغه سره به دا پیسې وي هغه سره به دا پیسې میلاو شي د دې ملغلرې قیمت بل څوک نشي پوره کولی چې ملغلرې هغې غټ صراف له وړو هغه ورله ډېرې زیاتې روپۍ پې ورکړې چې کور ته راغې نو ښځې ته یې وي د برکت دې ومنه که ونه منو ما چې برکت پکې شته که نشته ما به را تپوس ځکه کوو کو پیسې ډېرې وي خو چې برکت پکې نه وي نو د هغې نه هېڅ نه جوړېږي په لکاو روپۍ به وي خو دلته به درته مریض داسې پروت وي که نه چې د هغه باندې به د هغه نه ډېرې لګي 1 لاک روپۍ دي خو په کور کې ته مریض داسې پروت دی چې د 1 لاک روپو دوایي د هغه د 1 میاشتې هم نه ده دلته برته تحصیل او تاڼۍ دلته برته نورې مسلې جوړې شي دې کې به برکت نه وي او چې کله برکت پکې وي 10,000 روپۍ دي 10,000 روپۍ دي خو تحصیل دې نشته تاڼه دې نشته غټه بیماري نشته دی بس په دغې باندې ډېر ښکلی ژوند تېرېږي د قرضونو نه به پکې خلاصي د قرضونو نه پکې خلاصي نو غرض مې دا و چې حرامې راوړي حرامې رشوتونه اخلي سودونه کوي ګڼکپۍ کوي 1 نمبر سیز 2 نمبر سیز په 1 نمبر باندې خرڅوي دا ګڼکپۍ او 2 نمبرۍ دې راغستې دي پیسې به ډېرې راوړي خو برکت په پکې نه برکت په پکې نه دا یاد وساته ژوند به دې چېرته هم د سکون نه ژوند به دې چېرته هم د آرام نه ژوند به دې چېرته هم د راحت نه
چرته به په ژوند کې سکون او راحت آرام را نشي چې کله پیسې د حرامې ګټلې حرامې. نو اوله خبره مې درته څه کوله د ژوند د سکون دپاره چې سار روزګار ته وځي، نوکرۍ له وځي، زمیندارۍ له وځي، نو دا په زړه کې راوله وایي چې هر کار کوم نو الله به پکې خوشحالومه، الله به پکې خوشحالومه. نو چې الله دې خوشحاله کو نو بیا د خوشحالو چابیانې د چا سره دي؟ د الله سره دي. نو چې الله دې خوشحاله کو الله به دې ضرور خوشحالوي. بیا به تا الله خوشحالوي، الله به بیا ضرور خوشحالوي. یو کار د دې سره یو کار بل هم کوه. یو خو چې سار وځې نو نیت خالص ساته، او دویم دا چې 2 رکعاته نفل کوه، 2 رکعاته نفل کوه. نوکرۍ لځي، زمیندارۍ لځي، هر چېرته چې ځې سار چې د کوره وځې نو 2 رکعاته نفل وکړه، او د الله تبارک وتعالی په در کې لاس اوچت کا او دعا وغواړه، وایه الله په پلانکۍ مخه باندې ځمه، الله دکاندارۍ له ځمه، الله نوکرۍ له ځمه، الله زمیندارۍ له ځمه، الله دومره حلاله روزي پکې را نصیب کا چې زما مو شي، زما د بچو مو شي، او الله ستا د عاجزو بندګانو امداد پکې وکړه. دا دعا غواړه هر ساعت چېرته چې کم روزګار لځي 2 رکعاته نفل کوه، او بیا پسې دا دعا غواړه چې الله د حرامو توفیق مه راکوه، د حلالو توفیق راکه. دا دعا غواړه. او 4مه کلمه 100 پیرې وایه. بل څه کار کوه چې کله روزګار ته لاړې، نوکرې په دفتر کې کېناستې، دکانداري په دکان کې کېناستې، زمینداري پټي ته لاړې په پوله باندې کېناستې، نو دا وظیفه 500 پیرې وکړه. لا حول ولا قوة الا بالله. 500 پیرې دا ووایه، لا حول ولا قوة الا بالله. دا ډیره بهترینه وظیفه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا حول ولا قوة الا بالله دا د 80 مرضونو علاج دی، او په ټولو کې کم مرض چې دی نو هغه د انسان ټینشن دی. ټینشن کم مرض نه دی، ښه دا ډېر غټ مرض دی، خو په هغې کې غټ غټ مرضونه د دینه الله خلقي. نو 500 پیرې دا وظیفه وکړه، لا حول ولا قوة الا بالله. ډېره ښایسته معنی ده، ډېره ښکلې معنی ده. لا حول، الله د حرامو نه زه نشم بچ کېدی. لا حول، الله د شیطان د مکر او د فریب نه نشم بچ کېدی. لا حول، الله په دې رزق ګټلو کې زما هېڅ څه دغه نشته، دا نشم ګټلی. الله دا هر څه چې کوي نو ته به یې کوي. د حرامو نه مې به ته بچ کوي، د ګناه نه مې به ته بچ کوي، د شیطان د فریب نه مې به ته بچ کوي. ولا قوته، الله طاقت مې نشته دی چې زه په خپله څه وګټم، زه په خپله څه وکړمه. الله دا هر څه به کېږي الا بالله، ستا په توفیق سره. الله کو د شیطان نه بچ کېږم، الله کو د حرامو نه بچ کېږم، الله کو د ظلم نه بچ کېږم، الله کو د پراړ او د دوکې نه بچ کېږم. دا هر څه به ستا په توفیق سره کېږي. الله دا به هر څه ستا په توفیق سره کېږي. نو 100 پیرې وظیفه کوه، لا حول ولا قوة الا بالله. دا په خپل دکان کې، په خپل دفتر کې، او په خپل پول او پټي کې 500 پیرې وایه. څو کاره شو؟ 2. دریم داسې وکړه که نه چې کله مازدیګر ماښام کور ته رالې نو 100 پیرې استغفار وایه. 100 پیرې استغفار وایه. روغه ورځ تېره شوه نو ګناهونه به شوي نه، داسې به څوک چې ګناه به ترې نه کېږي، خامخا ګناه کېږي، څه ناڅه ګناه کېږي، څه ناڅه ګناه کېږي. نو چې ماښام د روزګار نه کور ته رالې نو 100 پیرې استغفار ووایه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. داسې ویلی شي، داسې ووایه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. دا هم نشي ویلی، داسې ووایه استغفر الله استغفر الله استغفر الله. یا داسې ووایه اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. چې کوم درته اسان یې هغه وایه، چې نور درته نه یادېږي دا خو ویلی شي که نه چې استغفر الله استغفر الله. نو چې ماښام کور ته رالې د کار نه د روزګار نه نو 100 پیرې استغفار ووایه. نو په استغفار سره الله ډېر خوشحالیږي. نو چې الله خوشحاله شي نو الله به تا خوشحاله کړي. او چې کله ماښام سملې بسترې له ورلې نو درود شریف ووایه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا درود شریف وایا.
یا داسې ووایه وصلی الله علی النبي الأمی. درود شریف ووایه، درود شریف 100 پیرې درود شریف ووایه. او چې کله اوده کېږي نو دا اخري 4 سورتونه ووایه. کم کم قل یا ایها الکافرون. د نبی علیه السلام عادت مبارک هم دا و چې نبی علیه السلام به کله اوده کېدو نو دا 4 سورتونه به یې ضرور ویلو. قل یا ایها الکافرون، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. دا 4 سورتونه به نبی علیه السلام د اوده کېدو نه مخکې ویلو. 4 کار مې درته وښول که نه. اول چې کار له وضي سارو 2 رکعاته نفل وکړه او په هغې پسې بیا دعا وغواړه او 4مه کلمه 100 پیرې ووایه سار چې وځي. دویم ورسره دا کار وکړه چې دکان ته لاړې، روزګار لاړې، هر چېرته چې لاړې هلته لا حول ولا قوة الا بالله 1500 پیرې ووایه. مازدیګر ماښام چې د روزګار نه کور ته رالې نو 100 پیرې استغفار ووایه. او کله چې بیا اوده کېږي نو 100 پیرې درود شریف ووایه او دا 4 اخري سورتونه ووایه. قل یا ایها الکافرون، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. دا څو کاره شو؟ 4 کاره. دا 4 کاره کوه ته بیا ګوره چې الله تبارک وتعالی ستا په رزق کې څومره برکت اچوي او الله تبارک وتعالی دې د دنیا د ټینشنونو نه څنګه خلاصوي او الله تبارک وتعالی دې د هغې طرفه روزي درکوي چې ستا په وهمه ګمان کې به هم نه وي. د هغې طرف نه به درته الله روزي درکړي. پوه شوی پې که پوه پې نه شوی؟ صحیح شو که نه؟ بهترین وظایف دي، بهترین وظایف. د نبی علیه الصلاة والسلام په ژوند مبارک کې هغه ورځ هم راغلې وه چې د مکې کفارو نبی علیه الصلاة والسلام د مکې مکرمې نه ویستو او نبی علیه الصلاة والسلام مکه پرېښوده او په جړا د مکې نه ووت، مدینې منورې ته روان شو. او د وتلو په ټیم کې خانه کعبې ته وکتل، وی ای مکې ستا نه مې زړه نه کېږي خو څه وکړم، ستا اوسېدونکي ما په تا کې نه پرېږدي. او بیا د نبی علیه الصلاة والسلام په مبارک ژوند کې هغه ورځ هم راله چې نبی علیه الصلاة والسلام دغې مکې دې کلي ته د فتح او د غلبې په شان سره را دننه شو او دغه مکه فتح شوله. کافر ټول ولاړ دي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي ستاسو څه خیال دی زه به تاسو سره څه کومه؟ هغې ورته وي زمونږ نیک ورور او زمونږ نیک وراری چې زمونږ متعلق تا څه فیصله وکړه بس مونږ ته منظور ده. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی زه تاسو ته هغه خبره کومه چې کومه خبره یوسف علیه السلام خپلو وروڼو ته کړې وه، لا تثریب علیکم اليوم. په تاسو باندې نن هېڅ ملامتیا نشته دی. خیر دی کو تاسو ما ته تکلیفونه راکړي دي، خیر دی کو ما سره مو ظلمونه کړي دي، خیر دی زما ملګري مو د کلي نه شړلي دي. خو څنګه چې یوسف علیه السلام خپلو وروڼو ته وی تاسو ملامته نه یئ، نن هم زه تاسو ته هم زه تاسو ازاد یو ملامته نه یئ. مکه فتح شوله ښه د غلبې په توګه سره. نبی علیه الصلاة والسلام غوښتل دغه تمام کفار قتل کولی شو خو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی زه ما معاف کړي یې. د خوشحالۍ ورځ وه ډېره. نبی علیه الصلاة والسلام د خانه کعبې سره خوا کې په غولي کې ناستو. ابوبکر رضی الله تعالی عنه خپل پلار ابو قحافه د لاسه نیولی دی او د نبی علیه الصلاة والسلام خدمت ته یې راوستو. وی د الله پاکه پیغمبره دا زما پلار دی او مسلمانېږي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی هلا ترکت الشیخ فی بیتی، دا بوډا دې په خپل کور کې ولې نه پرېښوده؟ دومره تکلیف دې ورله ورکړو چې د لاسه دې نیولی دی او زما خواله دې راوستو. کور کې به دې پرېښی و، زه به د ده خواله درغلی وم او دی به مسلمان شوی و. ابوبکر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل یا رسول الله هو احق ان یمشي الیک، دی ډېر زیات حقدار دی چې تا ته راشي په دې په ځای باندې چې ته پسې تلی وې. زما پلار دی
بوډا دی خو مسلمانېږي نو ښه خبردار چې دی ستا خواله راشي. نبی علیه الصلاة والسلام د ابو قحافه په دې سینه باندې لاس داسې راوکاږو او کلمه ورته وویله او مسلمان شو. چې کله مسلمان شو نو د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د پلار بالکل بوډا و، ویښته یې سپین شوي و، ږیره یې سپینه شوې وه، مخ یې چورلي چورلي شوی و، بالکل بوډا و. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ای ابو قحافه په دې ویښتو باندې په دې ږیره او په دې سر باندې نکریزه لګوه. نبی علیه السلام به نکریزه خوښوله، په دې ویښتو باندې نکریزه لګوه خو وی توره نکریزه پې چېرته ونه لګئ، توره نکریزه پې چېرته ونه لګئ، ځکه چې ویښته د بوډاوالي د وجې نه سپین شي که نه بیا پې تور رنګ یا توره نکریزه لګول جایز نه دي. بل رنګ ورکولی شي خو سپینو ویښتو ته تور رنګ ورکول دا جایزو نه دي. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ابو قحافه دا ویښته دې ډېر سپین شوي دي، نکریزه ورله ورکوه خو توره نکریزه پې مه لګوه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام ابوبکر رضی الله تعالی عنہ مبارکي ورکړه، وی ابوبکر مبارک شه هغه پلار دې مسلمان شو، پلار دې مسلمان شو، مبارک شه. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایي د الله پاک پیغمبره زما دې په هغې ذات باندې قسم چې کوم ذات ته رښتینی پیغمبر را لېږلی مونږ ته، یقینا زه د خپل پلار په اسلام ډېر زیات خوشحاله یم، ډېر زیات خوشحاله یم، ځکه زما د پلار په مسلمانېدو باندې زما سترګې یخې شوې، زما زړه ته سکون راورسېدو چې زه پلار خو مې د اور د جهنم نه بچ شو که نه. خو د الله پاکه پیغمبره وی کو چېرته ابو طالب مسلمان شوی وی ستا تره که نه په هغې به زه د دې نه زیات خوشحاله شوی وم. کو چېرته ستا تره ابو طالب مسلمان شوی که نه زه به په هغې باندې د دې نه زیات خوشحاله شوی وم. ولې زما د پلار په اسلام باندې زما سترګې یخې شوې او ستا تره ابو طالب چې مسلمان شوی وی په هغې به ستا سترګې یخې شوې وي، په هغې به ته خوشحاله شوی وي، ستا زړه ته به سکون راغلی و. د الله پاکه پیغمبر ستا خوشحالي ما ته ډېره محبوب ده د خپلې خوشحالۍ نه. نو د فتح مکې نه وروستو بیا د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ پلار هم څه شو؟ مسلمان شو. ابو قحافه دا هغه د ابوبکر پلار دی چې کله دی د نبي علیه السلام سره ته هجرت یې کو که نه نو نونو ته یې وی ابوبکر درته څه پرېښي دی که نه وږي نهار یې پرېښودلې، سید درته پرېږي که نه دي پرېښي؟ وي ما ته ښکاري چې هر څه به یې د ځان سره وړي. نو د ابوبکر رضی الله تعالی لورګانو داسې وکړو چې په هغې دري کې داسې کاڼي خواره کړه، واړه واړه کاڼي، د پاسه یې پې کپړه واچوله، دې په سترګو ړوندو داسې. نو د ده لاس یې پې ووی پلاره ډېر شي اشرفۍ راته دې پرېښي وګوره ورته، هغه پیسې نه وي، هغه داسې واړه واړه کاڼي دغه مطلب دا دی ورته چې ته څه پیسې مایسې پرېښسته ده هغه ته پرېښي دي. دې په دغه ټایم کې مسلمان نه، وروسته بیا په فتح مکه کې څه شو؟ مسلمان شو. دارنګ د فتح مکې په ورځ باندې یو بل لوی سردار د قریشو هم مسلمان شو. د اسلام عجیبه هم واقع هم ډېره عجیبه ده. سهیل ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابي دی او دا د قریشو سردار او د ډېر زیات هوښیار و، خبرې به هم ډېرې بلیغ او فصیح صفا خبرې به یې کولې، ښکلې خبرې به کولې، د عقل خبرې به کولې. دې وجې نه په خطیب قریش سره دی مشهور و، د قریشو خطیب ډېر هوښیار انسان په جاهلیت کې مسلمان نه و. د فتح د صلح حدیبیې په موقع باندې چې کله دی د کفارو د طرف نه راغی د نبي علیه السلام خواله، د نبي علیه السلام سره لیکل کول د صلح حدیبیې په موقع باندې. نو چې کله نبی علیه السلام دی ولید که نه نو صحابه کرامو ته وفرمایل وی ستاسو معامله اوس اسانه شوه، ستاسو معامله اوس څه شوله؟ اسانه شوه، ځکه سهیل ابن عمر راغی، دا هوښیار سړی دی، دی په خبره باندې پوهېږي، دا نور کافر خو په خبره هم نه پوهېږي. نو دی چې راغی دا ډېر هوښیار دی، ستاسو معامله اسانه شوه. نو د فتح مکې په ورځ باندې د خپل زوی عبدالله د نبي علیه الصلاة والسلام خواله راولېږو، وی د دغې پیغمبر نه ماله ته پناه واخله. دا زوی مسلمان شوی عبدالله، وی ته د دغې پیغمبر نه ماله پناه وغواړه چې ما ته څه نه وایي. عبدالله چې راغی نو نبي علیه الصلاة والسلام ته یې وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبره زما پلار سهیل ابن عمر پناه غواړي. نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی ما دله پناه ورکړې ده،
نو ورته پناه ورکړې ده، ده ته ما پناه ورکړه. او بیا صحابه کرامو ته یې وفرمایل هلکه ګورې سهیل ابن عمر ته به تاسو په ناکاره نظر سره نه ګورئ، ده ته به بد نه ګورئ، ځکه هغه ډېر هوښیار سړی دی، هغه ډېر عقلمند سړی دی، هغه ډېر زر خبره نوټ کوي، هغه ته به بد نه ګورئ. او د ده د عقل به انشاءالله د یو ځل د اسلام لراولي، یو ځل به د اسلام لراولي. خیر دی که اوس مسلمان شوی نه دی، دی په دغه موقع باندې مسلمان نه شو، دی بیا په غزوه حنین کې مسلمان شو، غزوه حنین کې بیا مسلمان شو، په دغه موقع دی مسلمان نه شو، خو نبی علیه الصلاة والسلام نه پناه وغوښتله، بیا په غزوه حنین کې مسلمان شو. یو ځل د عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت هغه امیر المؤمنین و، نو خلک ورسره میلاوېدو، په یو ورځ باندې ګڼه ډېره خلک ورته په دروازه کې ولاړو. نو د مکې لوی لوی سرداران هم ولاړو، دا سهیل ابن عمر په خپل هم ولاړو، او دغرنګې صهیب رضی الله تعالی بلال رضی الله تعالی دا غریب صحابه کرام هم ولاړو، دوی هم ولاړو. نو عمر رضی الله تعالی د دننه نه خپل نوکر راولېږو، وی بلال او صهیب او دغه شانتې نور کم بدري صحابه کرام چې دي هغوی ته ووایه چې دننه راځئ، دننه ملاقات لا راشئ. نو صهیب رضی الله تعالی او بلال رضی الله چې دننه ننوتل که نه، نو ابو سفیان رضی الله تعالی هم په ور کې ولاړو، دی مسلمان شوي خو په دروازه کې ولاړو، او دا سهیل ابن عمر هم ولاړو، نور قریش هم سرداران ولاړو. د ابو سفیان رضی الله تعالی یو خبره وکړه، وی دا خو زه نن ډېر عجیبه غونته منظر یینمه، عجیبه غونته کار یینمه، هغه صهیب او هغه بلال او کم چې غلامان دي هغه دننه کړی شو، او د مکې سرداران چې دي هغه په ور کې انتظار کوي ولاړ دي، دا خو عجیبه غونته کې خبره ده. نو دې سهیل ابن عمر ورته یو خبره وکړه، وی ای ابو سفیانه، ای د مکې سردارانو واورئ یو خبره، وی زه چې تاسو ته ګورم ستاسو په مخ باندې ډېره غوسه ده، ما ته پته ده چې تاسو غوسه ولاړ یئ چې دا عمر څه کوي، غریب صحابه مخکې کوي او سرداران پرېږدي، وی زه ستاسو په مخ باندې یو غوسه ما ته ښکاري اینمه، خو یو خبره واورئ، وی د دین اسلام دعوت په ما باندې هم پیښ شو، په تاسو هم پیښ شو، په دې غریبو صحابه کرام هم څه شو پیښ شو، د دین اسلام دعوت مونږ ټولو ته پیش کړی شو. نو دې خلکو ورمنډه کړه دوی اسلام راوړو، ما او تاسو د دې پیغمبر جګړو ته مټې ووالې، مونږ هغه دعوت رد کو، مونږ جګړې شروع کړې، او دې غریبو صحابه کرامو څه وکړل، ډایرکټ هغه دعوت قبول کو. وی قسم په الله کم شرافت چې دغه صحابه کرامو ته نصیب شوی دی که نه، هغې نه مونږ محرومه پاتې شوي یو. مونږ اسلام په اول وخت کې رد کړی او دوی قبول کړی، دوی د نبی علیه السلام په مرګتیا کې جنګېدلي او مونږ د نبی علیه السلام خلاف جنګېدلي یو، مونږ د نبی علیه السلام خلاف جنګېدلي یو. نو داسې خبره ده چې تاسو په دې باندې خفه کېږئ ما، ها وی دغه شرافت مونږ نه دغه نه مونږ محرومه پاتې شوي یو. یوه طریقه ده چې دغه شرافت او دغه فضیلت مونږ دوباره حاصل کړو. وی څنګه به حاصلو چې مونږ د الله په لار کې جهاد وکړو، بس د الله په لار کې جهاد وکړو، شهیدان شو. دا خبره وکړله او د دغه کې ځای نه روان شو، خپل تقریر چې ختم کړو د دغه ځای نه روان شو. وی قسم په الله زه خو به د الله په لار کې جهاد کوم تر هغې پورې چې تر څو پورې شهید شوی نه. روان شو سره د خپل اهل و عیال او جهاد له ووتو. بیا د رومیانو خلاف په جنگ یرموک کې دی شهید شو. دا سهیل ابن عمر رضی الله تعالی په جنگ یرموک کې شهید شو. او چې کله د اسلام راوړلو نبی علیه الصلاة والسلام ته دا خبره وکړه، وی د الله پاک پیغمبر څومره مال چې مې د کافرو په مرګتیا کې ستا خلاف لګولی، اوس به دومره ستا په مرګتیا کې لګو، څومره مال چې مې ستا خلاف لګولی د هغې دوجن به اوس ستا په مرګتیا کې لګوم، او څومره جنګونه مې چې ستا خلاف کړي د هغې دوجن به ستا په مرګتیا کې کوم. نو دا سهیل ابن عمر رضی الله تعالی عنه په دغه ورځ باندې بیا څه شو، فتح مکه په ورځ باندې دی هم مسلمان شو. دارنګې د ابو لهب دوه زامن عتبه او معتب، دا د ابو لهب زامنو، هغه تره د نبی علیه السلام چې د نبی اسلام ډېر سخت دشمن ابو لهب، د هغه دوه زامنو عتبه او معتب دا دواړه کافرو. نو چې کله مکه فتح شو که نه، نو نبی علیه الصلاة والسلام د عباس رضی الله تعالی عنه نه تپوس وکړو، وی عباس هغه دوه ورېرونه دي نینمه، عتبه او معتب دواړه نینمه، چېرته د ابو لهب هغه زامن هغه چېرته ما ته په سترګو باندې ښکاره نه شو. نو عباس رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل، وی وراره هغه به هم چېرته د قریشو سره پټ شوي نو،
قریش چېرته پټ شوي دي چې دوی به ورسره هم پټ شوي نو نبي علیه الصلاة والسلام عباس رضی الله تعالی عنه فرمایل ترو دا دواړه مال را پیدا که دا خپل ورورونه مال را پیدا که هر چېرته یې مال یې راوله عباس رضی الله تعالی عنه پسې ګرځېدو حتی در دې پورې چې عتبه او معتب د ابولهب دا دواړه زامن یې پیدا کړو چې پیدا کړو وی ورورونه راځئ چې زه تاسو د خپل بل وراره سره میلاو کړم هغه محمد زما وراره دی صلی الله علیه وسلم هغه تاسو دواړه غواړئ راځئ تاسو دوی چې دواړه رالو او د نبی علیه الصلاة والسلام مخې ته څنګ کېناستو کلمه یې وویله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نبی علیه الصلاة والسلام ورته کلمه وویله او دوی کلمه وویله بیا نبی علیه السلام دا یو په یو لاس کې ونیوه او دا بل په بل لاس کې ونیوه داسې د لاسونو نه یې ونیول او د خانه کعبې د دروازې دا درشل نه ده دې له لاړ نبی علیه الصلاة والسلام ملتزم چې ورته ویلی شي نو نبی علیه الصلاة والسلام دوی دواړه د لاسونو نه ونیول او د خانه کعبې د دروازې له لاړ د درشل له ملتزم له او دې سره دغه شانتې لاسونه د دوی هم کېښود او د خپل لاسونه هم په دغې درشل داسې کېښودل نبي علیه السلام او دعاګانې وغوښتې ډېرې اوږدې دعاګانې د دوی دپاره وغوښتې او چې دعاګانې وغوښتې که نه او د هغې ځای نه څنګه را روان شو نو چې عباس رضی الله تعالی د نبي علیه السلام د مخ مبارک ته وکتل نبي علیه السلام داسې مسکې کېدو سخت خوشحاله په دې مخ باندې سمه خوشحالي وه د نبي علیه السلام نو عباس رضی الله تعالی ته فرمایي وایي محمد وراره صلی الله علیه وسلم په دې مخ دې ډېره خوشحالي وینم الله دې ټول عمر داسې خوشحاله لره څه وجه ده چې دومره خوشحالېږي نه نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل عباسه ما الله ته درخواست وکړه چې الله ما له د ابولهب هغه دوه زامن خو راکړه که نه عتبه او معتب خو راله راکړه که نه الله تبارک وتعالی زما هغه دعا قبوله کړه چې د الله پاک پیغمبر دغه دواړه مې تا ته هبه کړو دا مې تا له درکړو وی الله زما هغه دعا قبوله کړه او راله مسلمانان شو خوشحالېږم ځکه چې د ابولهب دوه زامن مسلمانان شو نو د فتح مکې په ورځ باندې بیا دوی دواړه هم څه شو مسلمانان شو بهرحال داسې ډېر کسان د فتح مکې په ورځ باندې راتلو یو براته او مسلمانې ده به هغه کسان هم راله مسلمانان شو چې کوم د نبي علیه الصلاة والسلام د سر دشمنان لکه د عکرمه رضی الله تعالی واقع مې درته هم د ابولهب چې کوم زوی و د هغه واقع مې درته هم په تېره جمعه باندې بیان کړی و چې هغه هم راغی او بیا څه شو مسلمان شو ځکه الله تبارک وتعالی ورته فرمایلي و که نه اذا جاء نصر الله والفتح چې کله فتح راشي که نه نو ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا خلک به په دین اسلام کې بیا څه داخلېږي ډلې داخلېږي نو هغه خلک چې د نبی علیه السلام د سر دشمنانو هغه هم راتلو په دین اسلام کې بیا داخلېدل او ننوتل چې کله فتح مکه وشوله نو د مکې او د طایف په منځ کې یو ځای د هغې ته حنین ویلی شي په دې کې د عربو قبایل پاتې کېدل دوه قبیلې وي یو حوازن او بل ثقیف دوی دغلته په دې حنین کې پاتې کېدل دا ډېر سخت جنګجو خلک او بهادر خلک هم خو سخت جنګجو په تیراندازۍ کې په عربو کې دوی مشهور و د دوی غشې به خطا نه تو بس خپلو هلکانو له به د وړوکوالي نه د تیراندازۍ ټریننګ ورکو دا ډېر سخت جنګجو خلک و نو چې کله مکه فتح شوه نو د دوی سره یره پیدا شوه چې مکه خو د پیغمبر فتح کړه هسې نه چې اوس په موږ باندې حمله وکړي چېرته زموږ نمبر نشي نو د دوی چې کوم سردار و مالک ابن عوف نصري دو 100,000 لښکر تیار کو 100,000 لښکر تیار کو وی راځئ چې په مکه باندې حمله وکړو دغه پیغمبر ختم کو ورنه دی په موږ باندې حمله کوي نو د 100,000 لښکر تیار کو او په دوی کې یو مشر سړی و د هغه نوم درید ابن سمحه دا یو بوډا سړی خو د جنگ تجربه زیاته وه نور ړوند دوسه یې لیدل نه خو د جنگ تجربه ډېره زیاته وه دیم د ځان سره را روان کو ته راځه ته به راله مشورې راکوې را روان شو چې را روان شو دی مالک ابن عوف د خپلو 100,000 لښکر چې کوم که نه دوی ته وویل وی د ځان سره به څاروي را روان کوي د ځان سره به ښځې را روانې کوي د ځان سره بچي را روان کوي هر څه به د ځان سره را روان کوي چې یو سړی د میدان د جنګ نه بیا تښتي نه ځکه کو تښتي نه وي بچي مې پاتې کېږي ښځه مې پاتې کېږي دا به د ځان سره راولئ وروستو به څه شی پرېږدئ نه چې زه به وتښتم هلته مې ښځه بچو له به ځان ورسوم چې څه دي هغه به د ځان سره راولئ چې د لښکر نه یو سړی وروستو کېږي د جنګ نه او حتی در دې پورې
چې دی ورته وویل وی د تورو دا تیکې نه دي دا مات کوي د تورو تیکې مات کوي ورتاو کوي چې دا نه چې تورو به زه واپس په تیکې کې एकदम منډه به وخم نه نه تیکې د تورو مات کوي ورتاو کوي دا یې مات کړم را روانو مقام اوتاس ورته ویلی شي هغې ځای ته راورسېدل مقام اوتاس ته چې کله دوی راورسېدل دې درید تپوس وکړو دا مشر سړی چې ځان سره را روان کړی د جنګ دپاره دې مشورې راکوي ده ورته وی ما لي اسمع رعاء البغیر زه د اوښانو غرلاړې اورم د بیزو اوازونه اورم د خرو اوازونه اورم د ماشومانو جلاګانې اورم د ښځو خبرې اورم دا څه دي څه په غوا تاسو جوړه کړې ده نو خلکو ورته وویل دا مالک ابن عوف خپل لښکر ته وویل چې ځان سره به دا هر څه را روانوئ ښځې بچي م را روان کړي دي نو دې درید ورته وویل څه د بېوقوفه کار خو کړی دی څه غلط کار خو کړی دی ځکه که تاسو فتح مونتی وی خو دا ښځې بچي به در پسې راغلي وو خو که شکست وخورئ نو د دوی به څه کېږي چې تاسو له ځان سره دا را روان کړي دي د دوی به څه کېږي که تاسو شکست وخوړو دا تاسو کم د هوښیارتوب کار کړی وی دا فورا واپس کړئ واپس کړئ مالک ابن عوف چې دا خبره واورېده وی دا بوډا شوی د مغزو کار پرېښی دی ما چې څه ویلي هغه به کېږي ما به هغه به کېږي او خپلې قبیلې والو ته وي که ما سره مخکې ځئ زما خبر امرئ خو ډېره ښه ده که نه ورځ په دې ځای خودکشي کوم ځان وجنه دې سرداري وویل ورته وایي ځان مه وجنه مونږ در سره ځو چې څه کېږي کېږي به دلته نبي علیه الصلاة والسلام ته خبر راورسېدو چې حوازنو او ثقیفو ستا د جنگ دپاره روان شوي په مکه باندې حمله کوي نبي علیه الصلاة والسلام یو صحابي ولیږو وایي ته لومبی معلومات واخله چې معلومات یې وکړو د الله پاک پیغمبر ډېر لوی لښکر را روان دی په مکه باندې حمله کوي نبی علیه الصلاة والسلام دلته 12,000 لښکر تیار کړو د صحابه کرامو 12,000 لښکر یې تیار کړو په دې 12,000 کې خو 10,000 هغه صحابه کرامو چې کوم د مدینې منورې نه د نبي علیه السلام سره راغلي وو مکې ته جنګ دپاره 10,000 خو هغه لښکر وو او 2,000 سره نور د مکې نه ملګري شو نو په دې 2,000 کې خو څه هغه کسانو چې نوي نوي مسلمان شوي او څه پکې اکثر کافر ومو کافر به کوم د نبی علیه السلام سره روان شو ځکه چې دلته کې بیا د قبیلې خبره راغله که نه قریشو خبره راغله نو دا ورسره هم روان شو صفوان ابن امیه چې دا د امیه ابن خلف زوی و کوم چې په جنګ بدر کې مرتار شوی و امیه ابن خلف د هغه زوی صفوان ته نوم و دی هم د نبي علیه السلام سره په دې جنګ کې روان شو حالانکې مسلمان نه و کافر و دی ورسره هم روان شو نو 12,000 لښکر روان شو چې دوی په لاره باندې تله نو د څه کسانو د خولې نه دا الفاظ ووتلو وی نن خو به موږ د لږوالي د وجې نه چېرته شکست نه موو نن موږ د لږوالي د وجې نه به شکست دغه چې 12,000 کسان یو اسلحې را سره شته دی اسلحې را سره شته دی نو موږ به نن څنګه شکست ورو مخکې به موږ لږ اسلحې به را سره هم نه وي دا خبره پکې د بعضې کسانو د خولې نه ووته خو دا د هغې صحابه کرامو د خولې نه نه وه چې کوم پاخه صحابه پاخه ایمان والو دا خو پکې یا نوي نوي کسان مسلمانان شوي چې د هغوی هغه دغه لا دومره مضبوط نه وه عقیده چې د هغوی د خولو نه پکې دا خبره څه شوله ووته وایي نن خو به موږ د لښکر د کموالي د وجې نه شکست نه خورو چې دا خبره یې وکړه دا خبره الله تبارک وتعالی ته ناخوښه شوه الله تبارک وتعالی ته ناخوښه شوه چې ښه تاسو په خپل ډېروالي او په کموالي باندې دغه کوئ چې یاره مونږ کو ډېر یو بیا به شکست نه خورو کو لږ بیا به څه خورو تاسو 314 کسان وئ او تاسو 0 کسانو ته شکست ورکړی دی نو د بعضې کسانو د خولې پکې دا خبره وختله نو دا خبره الله تبارک وتعالی ته ناخوښه شوه چې ناخوښه شوه د هغې اثر په نورو صحابه کرامو باندې مو شو دا خبره یاد وساتئ چې د مجلس اثر وي د مجلس څه وي اثر وي ستا ملګري نیکان وي په تا باندې به د الله رحمتونه وي خو که ستا په ملګرو کې یو بد سړی وي که نه د هغې نقصان ګورې تا ته رارسي اګر چې ته په خپله بد نه یې یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام په مانځه باندې ولاړو مونځ یې کوو نو په قیرت کې لږ ګډوډ شو قیرت کې ګډوډ شو نو چې نبی علیه الصلاة والسلام سلام وګرځو نو په ما پسې داسې کسان ودرېږي چې هغه اودس په سمې طریقې سره نه کوي نو بیا د هغې اثر په موږ باندې هم وي نبی علیه السلام وفرمایل چې د هغې اثر بیا په موږ باندې هم وي زما په تلاوت کې بیا ګډوډوالی راځي نو دا مطلب نه چې په نبي علیه السلام پسې شاته بیا اودسه خلک ولاړو خو داسې څه کسان پکې ولاړو چې هغه اودس یې په ښې طریقې سره نه و کړی په ښې طریقې سره نو د هغې اثر په نبي علیه السلام وشو نو نبي علیه السلام وفرمایل وی داسې کسان راپسې شاته ولاړي چې د هغې اثر بیا زموږ په تلاوت کې راشي د دې وجې نه چې ستا سره ښه ملګري د هغې اثر به هم پته کېږي بد ملګري د هغې اثر به هم
پتا باندې کیږي. نو په دغه لښکر کې داسې کسانو چې د هغوی د خولې نه دا الفاظ ووتل چې وینن به موږ د لږوالي د وجې نه څه نه خورو؟ شکست نه خورو. دا خبره د خولې نه ووتله. نبی علیه الصلاة والسلام د حنین وادۍ ته ورسېدو. ماښام ټیم و دوی ورسېدل د حنین وادۍ ته. دلته کې د دې دغه چې کوم سردار او د حوازنو د ثقیفو مالک ابن عوف، د مالک ابن عوف داسې وکړه که نه چې د په لاره باندې مورچې جوړې کړې. په لاره باندې منځ کې لاره وه، ګیر چاپېره څه جوړې کړې؟ مورچې جوړې کړې او خپل لښکر یې هغې کې کېنو. وی چې کله مسلمانان په دې ځای باندې تېرېږي هغې ته خو به پته نه وي، ناڅه به پې تاسو راپاسې حمله به وکړئ، ناڅه به پې څه وکړئ؟ حمله وکړئ. مورچو کې خپل کسان پټ کړي وو. نو نبی علیه السلام دغې وادۍ ته ماښام ټیم ورسېدو او د شپې مزل وکړو او چې سهار غونته کې تیاره وه په دغې لاره ورننوتل ورنراخېدل، ګیر چاپېر نه پې دوی حمله شروع کړه. راپاسېدل، دغه شو باران یې شروع کړو، تورې چلول یې شروع کړو. صحابه کرامو ته خو پته نه وه چې په دې ځای کې دوی ناست دي که نه. دوی پې حمله وکړه. صحابه کرام ټول تس نس شو. د نبی علیه السلام سره 10 یا 12 کسان صرف مسلمانان پاتې شو چې په هغې کې یو ابوبکر او دویم عمر او دریم علي رضی الله تعالی عنهم اجمعین او عباس رضی الله تعالی عنه سره مو او ابو سفیان رضی الله تعالی عنه سره مو. دا یو څو تنه د نبی علیه السلام سره پاتې شو. نو ټول تس نس شو. د نبی علیه السلام تر چې دی عباس رضی الله تعالی عنه، هغه د نبی علیه السلام د خچرې د واګې نیولې وې. نبی علیه السلام په دغه ټایم کې په یوه سپینه خچره ناست و. د نبی علیه السلام د خچرې هغه واګې نیولې وې او ابو سفیان د نبی علیه السلام دا ریکاب نیولې. دا خپه په دې ځین کې نشي کېښودل، دغه ریکاب یې نیولې دی. نبی علیه السلام باندې ګیر چاپېره حمله شروع شوه. په دې مکې مشرکینو کې هم څه کسان داسې چې لا مسلمان شوي نه وو، کافر وو، هغې هم مقاومونتله، هغې هم دا کوشش وکړي یو څو تنو دا وکړي چې په نبی علیه السلام څه وکړي؟ حمله وکړي. یو تن پکې دا اواز وکړو، وایي زه شکر دی نن به د جادو نه خلاص شو، نن به د جادو نه نعوذ بالله نبی علیه السلام ته جادوګر وي. وایي زه شکر دی نن به د جادو نه خلاص شو. نو دا صفوان ابن امیه، د امیه ابن خلف چې زوی چې مسلمان شوی لا نه، په دې ټایم کې مسلمان نه و. ده ورته وویل وایي چپ که د خپله خوله بنده که، خپله خوله بنده که، زه په دې باندې خوښ یم چې زه د مکې د یو تن د لاندې یم په ځای د دې چې زه د حوازنو د لاندې شم. غلی شه، د خپل د قبیلې د سړي دا خبرې مه کوه. ده ورته دا رټنه وکړله. نبی علیه السلام په خچره ناست دی، د هر طرف نه غشي چلیږي، تورې چلیږي. نبی علیه السلام یو آواز وکړو، وی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. ای خلکو واورئ، زه پیغمبر یم، زه دروغجن نه یم، زه د عبدالمطلب زه یم. زه د عبدالمطلب څه یم؟ د عبدالمطلب د نبی علیه السلام پلار کو نیکی و. نیکی و څه و؟ نبی علیه السلام د پلار نه څه نوم و؟ عبدالله. څه تی نوم و؟ عبدالله تی نوم و. د عبدالمطلب خو نیکه دی. نو نبی علیه السلام څه فرمایي؟ انا ابن عبدالمطلب، زه د عبدالمطلب زه یم. د دې وجې نه په نیکه باندې هم د پلار اطلاق کېږي، په نیکه باندې هم اطلاق د چا کېږي؟ پلار کېږي. نو نبی علیه السلام وفرمایل انا ابن عبدالمطلب، زه د عبدالمطلب زه یم، زه پیغمبر یم، زه دروغجن نه یم. نو نبی علیه السلام اواز ټولو خلکو وانه اورېد، ځکه غوغا جوړه وه، جنګ و. عباس رضی الله تعالی د اواز نه ډېر تیز و. نبی علیه السلام عباس رضی الله تعالی وفرمایل عباس د اواز لږ ولګوه، د صحابه کرامو ته اواز وکړه. عباس رضی الله تعالی چغه کړه، یا معشر الانصار، ای انصارو، ای انصارو، یا اصحاب السمره، ای د ککر د لاندې بیعت کوونکو چېرته روان یئ؟ تاسو خو د نبی علیه السلام سره په جهاد باندې بیعت کړی د کیکر د ونې د لاندې، اوس چېرته ګډوډ روان یئ؟ د عباس رضی الله تعالی د اواز پر میدان کې داسې خور شو چې خور شو د صحابه کرامو غوږونو ته چې دا اواز ورسېد چې یا معشر الانصار. نو د صحابه کرام داسې د نبی علیه السلام په طرف باندې رامنډې کړې که نه لکه د غوا نه چې بچی ورک شوی د خپله مور وینې او رامنډې پسې وي. داسې د صحابه کرامو د نبی علیه السلام په طرف باندې څه کړي دي؟ رامنډې کړي. ټول نبی علیه السلام طرف ته راغونډ شو او چې راغونډ شو نبی علیه السلام داسې یو خاورې په موټي کې راواغسته، په موټي کې، او داسې د کافرو طرف ته وچانګله، وی شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، مخونه مو بد شه. دا ورته وویل هغه خاورې وې چې د هر کافر سترګو ته ورسېدې.
د هر کافر سترګو ته ورسېدې هغې سترګې مګل شروع کړو او دلته پې صحابه کرامو څه وکړله حمله وکړه الله تبارک وتعالی د هغې ذکر کړی دی که نه ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغني عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت الله تبارک وتعالی فرمایي دومره سخته ورځ وه چې دا ارته ځمکه در باندې تنګه شوې وه ځمکه در باندې تنګه شوې وه دومره سخته ورځ وه بیا مې ستاسو امداد وکړو او تاسو ته مې څه نصیب کړه فتح مې درته نصیب کړه ده نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو حمله وکړه په کفارو باندې ټول کافر وتښتېدل تاس نشو یو خوا بل خوا لاړو او ډېر لوی لوی غنیمتونه د مسلمانانو لاس ته رالو او قیدیان چې دام گرفتاره شو په دغې موقع باندې نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرام واپس کړو وایي زه په خپله طایف ته ځم بیا راځم ځکه چې څه کسان طایف ته وتښتېدل نبی علیه السلام په هغوی پسې طایف ته ورغی هغوی هلته په یو کلا کې فنا واغسته به هر حال بیا نبی علیه السلام هغوی هلته پرېښوده واپس ترې راغی چېرته مکې ته راغی چې کله نبی علیه الصلاة والسلام جعراني ته راغی نو هلته کې غنیمتونه تقسیمول نو دا قیدیان هم تقسیم شو قیدیان څه شو تقسیم شو په دغه قیدیانو کې یوه جینۍ وه هغه د چا په ملکیت کې ورله نو دې هغې صحابه کرامو ته وویل وی زما نوم شیما دی او زه ستاسو د دې پیغمبر خور یم زه د پیغمبر څه یم خور یم صحابه کرام حیران شو چې زموږ د پیغمبر خور نشته دی او دا جینۍ دعوه کوي چې ستاسو د پیغمبر څه یم خور یم نبی علیه الصلاة والسلام له صحابه کرام راغله وایي د الله پاکه پیغمبره په دې قیدیانو کې یوه زنانه ده هغه دعوه کوي چې زه ستاسو د پیغمبر خور یم نبی علیه السلام یې مالی وغواړئ نو دا راوستلی شوه چې دا راوستې شوه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وایي ته زما څنګه خور یې نو هغې ورته وویل وایي زما نوم شیما دی او زه د حلیمې سعدي لور یم او ما ستا سره په وړوکوالي باندې لبې کړي دي او که ته مې نه پېژنې که نه زه درته یوه نښه ښیم زه به درته در یاده شمه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وایي څه نښه ده نه هغې ورته دا لاس ښکاره کړو وایي تا ما له په دې باندې چک لګولی او ستا د غاښونو نښه اوس هم زما په بدن کې موجود ده ستا د غاښونو نښه اوس هم زما په بدن کې موجود ده اتا چې په ما باندې چک لګولی و نبی علیه الصلاة والسلام چې هغې ته وکتل که نه نو نبی علیه الصلاة والسلام وپېژندوي او دا زما خور ده دا زما رضایي خور ده او نبی علیه الصلاة والسلام فورا پاسېدو خپل څادر یې خور کړو هغې باندې ځان سره کېنوله د ځان سره کېنوله او نبی علیه السلام چې هغې ته وکتل خپل وکوالی ورته رایاد شو ډېر زیات خوشحاله شو بیا داسې ځمکې ته کتل چې سر یې اوچت کړو سترګو یې داسې اوښکې بهېدې د نبی علیه السلام د مبارکو سترګو نه اوښکې روانې دي هغه خپل وخت ورته رایاد شو هغه خپل وړوکوالی ورته رایاد شو نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل وایي دا زما خور ده دا شیما ده دا د حلیمې سعدي لور ده دا ازاده کوي صحابه کرام وفرمایل د الله پاکه پیغمبر دا ازاده ده نبی علیه السلام د شیما ته وویل وی خورې ما سره پاتې کېږي او خپلې قبیلې له ځي دې ورته وویل وی د الله پاکه پیغمبره زه خپلې قبیلې له ځم مسلمانه شوه او زه ځم خپلې قبیلې له نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ټیک ده دا چې کله رخصتېده نبی علیه الصلاة والسلام ورته اوښان ورکړو بیزې ورله ورکړې او 3 وله غلامان ورکړو یوه ورله وینځه ورکړه دا هر څه وله ورکړو دا به ستا خدمت کوي ته زما خورې تا په ما باندې حق دی دا د نبی علیه الصلاة والسلام اخلاق مبارک و بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته هغې خوازن قبیلې والا وی د الله پاکه پیغمبره تا خو ستا رضایي مور هم په مونږ کې موجود ده تا زمونږ قیدیان نیولي دي ستا رضایي مور مونږ کې موجود ده حلیمه سعدیه ده نو ستا خو دلته کې وړوکوالی تېر شوی ته په دوی څنګه ظلمونه کوي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی د بنو هاشم او د بنو عبدالمطلب چې څومره قیدیان دي هغه ټول ما آزاد کړو د هغې زه ذمواري اخلم هغه ما څه کړلو آزاد کړو او نور خو ما تقسیم کړي دي نو هغه به د هغې نورو خلکو نه تپوس کوو نو هغه خو د هغوی اوس ملکیت دی خو تاسو د مانځه نه وروستو اواز وکئ او تاسو به وایئ چې زموږ قیدیان موږ ته آزاد کوي ځکه دا د حلیمې سعدي د خاندان خلک دی دا به ووایي او نبی علیه السلام وفرمایل زه خو به سپارش وکړم هغوی د مانځه نه وروستو اعلان وکړو نبی علیه الصلاة والسلام پاسېدو وایي زه درته هم سپارش کوم زور در باندې نه کوم خو زه به په دې خوشحاله شم چې تاسو دا قیدیان آزاد کوئ دا قیدیان څه کوي آزاد کوي صحابه کرام وفرمایل د الله پاکه پیغمبر چې د حلیمې سعدي د خاندان خلک دی موږ ټول آزاد کړي دي هر سړی خپل کور ته راغلی او څومره سودا چې وړې وه څومره مال غنیمت چې وړې واپس یې راوړی د الله پاکه پیغمبر دا دوی ته حواله کړه دا دوی ته څه کړه حواله کړه
ما درته په دې جنگ کې د امیه ابن خلف صفوان دی ورسره هم تللی و. بیا د صفوان چې راغی غنیمتونه تقسیم شو د هغې نه وروسته راغی او په نبي علیه السلام باندې سر وړو ایمان دی مسلمان شو. ګوره دا د نبي علیه السلام اخلاق مبارکه دي. دې غزا نه تاسو ته معلوم شوي که نه د نبي علیه السلام اخلاق مبارکه. په جنگ کې مالی غنیمت راغلی نبی علیه السلام کافرو ته څه کړی دی واپس کړی دی. دغه صفوان ابن امیه چې د نبی علیه السلام سخت دشمن و خو چې د نبی علیه السلام اخلاقو ته وکتل نو څه شو مسلمان شو. خپل اخلاق لږ ټیک کول غواړي. زمونږ اخلاق داسې دي که نه چې د خولې نه خو خبره راوځي که نه دغه کافر وایي مړه د دې نه چې کافر یم ښه ده دا څه مسلماني د دې خبرو ته وګوره د دې اخلاقو ته وګوره. هغه د نبی علیه السلام اخلاق مبارکه داسې و چې کافر به ورته کتل هغه به مسلمانېدل. داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام ډېره مننه.